څه درته ویم نه زه 00 ته غوسه یم دا ته څه نه یم دلته ودرېږه توجه ته د مازدیګر لمونځ د جومات ته رالې ټیک ده تاسو په خبرې ځان پوه کړئ دا دې مې ستاسو د پوهېدو دپاره ودرو مولانا سعد حقاني صاحب لومبي رکعت هم وکړه دویم وکړه درېیم 4 رکعتونه یې وکړو خو دا حضرت صاحب یو رکعت کې هم نه و لیټ شوی و چا راټینګ کړی و کور کې نه یې راپرېښوده په هغې تاسو پوهېږئ ته چې جومات ته رالې ړومبي رکعت هم شوی و دویم درېیم 4 ته ړومبي رکعت کې هم نه وې وایې ړومبي رکعت کې هم نه ومه ووایه نه ومه وې وې په دویم کې هم نه ومه وې په درېیم کې هم نه ومه وې په 4 کې هم نه ومه نو ته چېرته وې توجه 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 دې رکعتونه کې نه دا 3 سورتونه چې نن پاتې شوي په دې فلسفه ځان پوه کا او دا فلسفه چې چا ښکاره کړې ده دا ټول کائنات هغه هستې ته امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي هغه امام صاحب خلق په واشنګ مشین او په پروجونو باندې لیکلي په بازار کې وی نام ہی کافی ہے زوایم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے وای نام ہی امامان منه که منه جوړ ځان لمونځونه کوي امام هم نشته وایا نام هی دې په ړومبي رکعت کې هم نه و دویم کې هم نه و درېیم 4 کې هم نه و دې امام سره په قاعده کې شریک شه په څه کې شریک شه په څه کې شریک شه و چې یو کس په ړومبي رکعت کې هم نه و په دویم کې هم نه و په درېیم کې هم نه و په 4 کې هم نه و او امام سره په قاعده کې شریک شه تحیات کې وی د جمع ثواب ورته میلاو شه رکعتونو کې نه و د جمع ثواب ورته او تاسو په سورت بقره کې هم نه وئ سورت آل عمران کې هم نه وئ سورت نساء کې هم نه وئ توجه توجه 15مه سپاره ختمه شوه بیا هم تاسو نه وئ 20مه سپاره کې هم بیا هم تاسو یو کم 30مه کې بیا هم تاسو خو آخري 3 سورتونو کې دا اوس له راتلی اوس رالی ته ماله هغه ځان لړه راوښکه ټول قرآن ختم کړ دا 3 سورتونو کې تاسو نه وې دې رکعتونو کې نه قاعده کې شریک شو ثواب ورته د جمع میلاو شو او مسلمانانو توجه تاسو په ټول قرآن کې نه وې 3 سورتونو کې شرکت وکړو الله ټولو ته د پوره د قرآن ختم ورنصیب کړو دا سورتونه زما او ستا دپاره پرېښي دي د علماو مولیانو سره زما او ستا د ثواب غم دی د علماو سره زما او ستا د اجر غم دی ته چې خوله پاکې په مولای پاکې خبرې چې کې په مولا پسې کې توجه دې مولا سره زما او ستا د اجر او د ثواب غم دی توجه روژه په 2 قسمه ده یو د رمضان روژه ده یو د اسلام روژه ده د رمضان روژه کې هم پابندي ده توجه د اسلام روژه کې هم پابندي ده د رمضان روژه شروع کیږي انتهای سحر چې پښمني ټایم ختم شو پابندي شروع شوه دا پابندي ختمیږي چې کله آفتاب غروب شي نور پریوته پابندي ختمه شوه توجه چې کله د پښمني ټایم ختم شو خوراک بند شو څښاک بند شو قربت بند شو بھوک برداشت کا پیاس برداشت کا لوگا برداشت کا تنده برداشت کا توجه د رمضان روژې پابندي د پښمنۍ نه واخلي د نور پریوتو پورې ده چې نور پریوت پابندي ختمه او د اسلام روژه کله چې انسان په خوبت پوه شي به الفاظ دیگر دی بالغ شو نه د بالغ د اسلام روژه شروع شوه څه وایي په روژه کې وایي حلال به نه خوري د ورځې حلال به نه څکي ګناه کرنا تو در کنار حلال بیبي ته به نه نږدې کېږي اور په چې کله خوبت باندې پوه شي مکلف او بالغ شوي نو اوس شریعت وایي دروغ به نه وایي غیبت به نه کې چغلي به نه کې بهتان به نه کې قتل به نه کې غلا به نه کې زنا به نه کې منشیات به نه کې چرس به نه څکي پوډر به نه څکي نشه به نه کې توجه توجه ګناه به نه کې
چغلی به نه کې، نافرمانی به نه کې، ګستاخي به نه کې، بېادبي به نه کې. توجه پابندي شروع شوه چې کله بالغ شوې مکلف شوې. اوس ووره حاجي صاحب د رمضان روژه چې د پاکستان او د خیبر پښتونخوا نور پرېوته نو د رمضان د روژې پابندي ختمه شوه. اوس روژه ماته که د اسلام روژه کله چې زما او ستا د عمر آفتاب غروب شي مونږ چې مړه شو او قبر ته لاړ شو نو مړي باندې پابندي ختمې شوې چې ما او تا مړه شو قبر ته لاړو بس ستا د اسلام پابندي ختمه شوه. اور د دنیا روژه ته په کجوره ماتې، د رمضان روژه ته په آب زمزم باندې، د رمضان روژه ته د ګوړې په شربت باندې، په پروټو باندې، د دنیا په خوراکونو دا روژه ماتې. توجه او د اسلام روژه چې تا د تقوا ژوند تیر کړی، تا د پرهیزګارۍ ژوند تیر کړی، تا د خشیت د الله نه د یرې ژوند تیر کړی او تا په پابندۍ کې ژوند تیرو او زما ستا د عمر آفتاب غروب شو او زه مړ شم او ته مړ شوې او قبر ته لاړو نو دغه روژه به د دنیا اوبه نه، د دنیا خوراکونه نه، دغه روژه به زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاسو سره په آب کوثر باندې ماتوي. محبت سره وای سبحان الله، په اوچت اواز وای سبحان الله. په رمضان کې چا روژه ونیوله د رمضان روژه دې په کجوره باندې ماتوي، په شربت ماتوي، خو چې د چا د اسلام روژه وه 12 میاشتې په پابندۍ کې، په تقوا کې، پرهیزګارۍ کې تېرې کړې. زما پیغمبر خاتم الانبیا امام الانبیا محمد عربي صلی الله علیه وسلم به په خپلو مبارکو لاسو باندې په آب کوثر د روژه ماتوي. او یو جمله وایم روژه هغه څوک ماتوي چې د چا روژه څوک ماتوي؟ ووایه روژه څوک ماتوي؟ روژه څوک ماتوي؟ نو روژه به هغه څوک ماتوي د چا چې روژه او چا چې روژه نه نیولي ماتوي یې. وایه ماتوي یې. نو آب کوثر به هغه چاته نصیب کېږي چا چې د پابندۍ ژوند تیر کړي. اوس چې یو سړي د پابندۍ ژوند تیر کړي نه و، تقوا پرهیزګاري نه وه او سر له صندق ورکوي چې آب کوثر بس کمه، آب کوثر کرانه دې وسکلې دا به هسې ګپي، ته به مان آب کوثر وسکې. پابندي حلال نه ګوري، حرام نه ګوري، جایز ناجایز، بس ورچوي یې. توجه دې وجې نه دا د روژې میاشت ده، دا د رحمت میاشت ده، دا د برکت میاشت ده، رب سره د تعلق میاشت ده، د اخوت میاشت ده، د بایچارې میاشت ده، د غمخوارۍ میاشت ده، د درگذر میاشت ده، د معافۍ میاشت ده، د معافۍ میاشت ده او دا د توبې میاشت ده. الله ته به توبه وباسو انشاءالله. او توبه دا چې کومې کمزورۍ مونږ کې دي هغه به پرېږدو. قرآن سره به تعلق پیدا کوو، حدیث سره به تعلق پیدا کوو، شریعت سره به تعلق ساتي، طریقت سره به تعلق ساتي، ختم نبوت سره به تعلق ساتي. تعلق پر دین سره، تقوا سره. او د خوراک مزه نه یو مزه په مخلوق کې لذت دی، یو په خالق کې لذت دی. په مخلوق کې لذت، سموسو کې لذت دی، پکوړو کې لذت دی، تیکو کې لذت دی، کبابو کې لذت دی، شامی کبابو کې اسم په خوله کې اوبه راغلې ته ورته وګوره. روژه د گزاره کوه، سموسو کې لذت، پکوړو کې لذت دی، کبابو کې لذت دی، صدارت کې وزارت کې لذت دی، خانه ملکه نوابه کې لذت دی، گاډو موټرو لباس او پوشاک کې کرسو کې لذت دی، عہدو منصبونو مارکیټونو دکانونو کې لذت. حاجي صاحب دا د مخلوق لذت دی چې په مخلوق کې دومره لذت دی، خالق کې به څومره لذت دی. تا سوچ کړی دی چې مخلوق دومره مزیدار دی، خالق به څومره مزیدار وي؟ تا دا سوچ کړی دی؟ تا د مخلوق مزه واغسته، تا د خالق مزه وانغسته. هغه الله تعالی، هغه الله چې په لیلا کې جاذبیت پیدا کړ، مجنون پاگل کو. مخلوق نه خالق غواړي. زهران هغه چاته یم چې د خالق په کور کې راشي او د خالق په در کې لاس پورته کی او دې د مخلوق مینه غواړي. ظالمه ته چې د خالق په کور کې د مخلوق محبت غواړي، نه د خالق په در کې د خالق محبت غواړه. د الله په در کې د الله مینه غواړه، د الله مینه. او د الله مینه حاصلېږي. ما ته ووایه په کوم کور کې مصلی نشته؟
په کم کور کې جانماز نشته، په کم کور کې د مسلمانانو تسبیح نشته اور قرآن مجید نشته. او که نشته وایه کاکا په قرآن مجید څومره خرچه راځي، په جانماز باندې څومره خرچه راځي، په مصلی څومره خرچه راځي، په تسبیح څومره خرچه راځي. اعتکاف ته کښېنه، جومات کې کښېنه، په مصلی کښېنه، قرآن راواخله، تسبیح راواخله، د الله ذکر شروع کا. تو ګوره تا ته به د الله لذت میلو شي، دا د الله لذت حاصل کا. شاعر وی ربا، شاعر وی کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. دادا اللہ مزہ. توجہ، مجنون پیجنے کہ نہ پیجنے؟ او 2022 مجنونانو زه خو هم پیژنم. او مجنونانو د مجنون تعلق چا سره ووایه که نه؟ ستا د هغې نوم خو نه علمه، سمبال کې ده 00. توجه، د مجنون تعلق چا سره و؟ لیلا. مجنون د سمندر په غاړه ناست و، حافظ صاحب، حافظ صاحب مجنون د سمندر په غاړه باندې ناست و او په شګو کې لیکل لیلا، او بیا یې میټاو که بیا یې ولیکل لیلا. مجنون په زبان وی لیلا لیلا لیلا. یو کس په لار تېرېده، د ته یې مجنونه ته چې بار بار لیلا لیلا وای څه پې میلاویږي. مجنون وی د لیلا نوم سره اغستو سره مزه میلاویږي، د لیلا نوم اغستو سره لذت میلاویږي، خوند میلاویږي، تسکین میلاویږي، راحت میلاویږي. زه وایم چې مجنون ته د لیلا نوم اغستو سره مزه میلاویږي، مسلمانه تا ته به د الله نوم اغستو سره مزه نه میلاویږي. د الله په نوم کې مزه ده، د الله په نوم کې لذت دی. مزو والا الله دی، د مزو د لذتونو خزانه الله سره دی. د زړه دنیا به په الله آبادو. شاعر وی اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے عطا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. چې غواړو د چا نه به غواړو، چې غواړو د چا نه به غواړو. ما او تا ته قرآن وی د چا نه به غواړو، د چا نه به غواړو. او الله نه الله وغواړي. څوک دې وغواړي؟ سبزی والا نه خو سبزي غواړي، فروټ والا نه فروټ غواړي، ټیپر والا نه ټیپر غواړي، ټماټر والا نه ټماټر غواړي، غوښې والا نه غوښه غواړي. او جومات ته راشي الله والا نه الله نه غواړي. الله والا ته وایي دکان دپاره تعویض راکړه، کار سم نه دی، مخ هم بنده. ما یو کس راغی ما ته مفتي صاحب مخ هم بنده، ما ته شات هم بنده، منځ نشته، تلاوت نشته، ذکر نشته، مخه به دې بند نه. دا نقد نقد توبې وباسو. کم نوجوانان چې پبجي کوي، فری فایر، لای لډو کوي، باړه کې خو پبجي فری فایر والا نشته که نه؟ نشته نشته. تاسو ټول جنتیان دي. مولانا سعد حقاني صاحب زه چې راتلمه نه ما وایي زه کم ځای ته ځم، کم سور ما سورډنډ ته ځم، جنتیانو له ځمه. زما د ګمان مطابق تاسو ټول جنتیان. زما په تاسو ګمان دا دی، زما ښه ګمان دی، ظن المؤمنین خیر. زه یم تاسو جنتیان یې. خو یو درخواست درته کوم، یو منت زاری درته کوم. زه خپل لالچ راوستم او خپل غرض راوستم، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. خو تاسو ته یو ریکویسٹ، یو درخواست کوم، او جنتیانو، سورډنډ والو، که تاسو ټول جنت ته لاړې، موږ مولیان به ځان سره څوک څوک بوځي لاس اوچت کې. الله د کنجوس بچي ته ګوره، خو چې ته ځې موږ بوځه که نه، موږ به ځان سره بوځې. ایجي صاحب موږ مولیان به ځان سره، اجي صاحب هم به بوځې که نه انشاءالله. موږ خو زموږ نه کار خراب دی، تاسو ښه خلک یې، موږ به ځان سره بوځې انشاءالله. خو یو جمله بله ور توجه، دا خو د شپې او د ورځې نه پتلیږي. په چا ورځ شپه شي، په چا توره شي، د چا د شپې شپې فیصله وشي، لکه چې د چا وشوه، د چا شپې شپې که چې ارته فیصله دا وشوه او موږ مولیان مخکې جنت ته لاړو. صبر وکړه، اوس خبرې کوه، ودرېږه. که موږ مولیان مخکې جنت ته لاړو، اوس زما نه تپوس وکړئ، وایي موږ به بوځې، ووایه په زوره ووایه. و منر حاجي صاحب تاسو ووایئ څه شی؟ تاسو نه خو زه دلته تنګ یم، اړم راله پوخ که زړه، که په لار داسې ځې، که ماشومان دې ویني هله وایي توجه ده. اوس هغه ځای کې مفتي صاحب جومات سره ګاډین راکوي، ټولو ماشومان رامنډ، ما یې څه چل وشه، وایي توجه. که ټریفک والے مې ویني وایي توجه،
که اف سی والا مې ویني وایي هغه توجه مولوي صاحب دی که پولیس والا مې ویني وایي توجه بله په ثوابې کې زما بیان نو موږ نه مخکې تیز رفتار کې زنانه ناستې وي ما ته پته نه و ما ته دا ډریور وایي وایي هغه یو زنانه بل زنانه داسې په دې سنګل ووهه او زموږ موټر ته اشاره وکړه چې توجه ما له خو مړه پوخ کړ ما له خو مړه سم پوخ کړ ما باندې مور پلار توجه نوم ایښی توجه موږ به یو کار وکړو انشاءالله مولا سات صاحب موږ که جنت ته لاړو مخکې که نه انشاءالله موږ به یو کار وکړو موږ تبلیغیان یو موږ به بیا مشوره کوو نه چې موږ خو کار په مشورې کوو جي صاحب موږ به مشوره کوو مشوره به دا چې دوی به بوځو که نه اړم دوی بوځو هله ووایه که نه شومانو ته ګورې مولیان شومان شول بوځو به انشاءالله منصات صاحب وایي که موږ جنت ته لاړو دوی به بوځو که موږ جنت ته لاړو تاسو به بوځو او که تاسو جنت ته لاړئ موږ به بوځئ انشاءالله اوس دا خبره ښکاره شوه چې جنتیان شوې دا راته ووایه جنتیان پبجي پری فایر لایو لډو کوي اوس پکې د لکار کوم صبر وکړه توجه کم کسان چې پبجي کوي پری فایر کوي لایو لډو کوي یو خبره سره انشاءالله نه نغد توبې وباسئ او د چا په شان توبه نه ډبل نغد توبې اشاره د لکافي ده نغد توبې اراده م بالکل نه منم امیر صاحب په ارادو هم تبلیغیان له زړه راوباسه امیر صاحب څلور میاشتې ولیکه اراده دې ته وایي اراده امیر صاحب چې لو لیکه اراده 20 کاله وشو ته په دغه مسجد کې تبلیغوالو سره دوکه کې او اراده 20 کاله کې اخیراً بچیه چېرته یو سیروزې لملا نړې نه دې منم دا 2 نمبر ارادې په دې روژه کې سیروزه چا ولګوله سیروزې له څوک تلي ماشاءالله ښه بس نن 24 رمضان دی دا په دې دا لږې ورځې پاتې سیروزه پکې لږې کور ته بیا اختر له راتلی شي سیروزې له به څوک ځي لاس اوچت کا ته خو اوچت مه که چې اوس دې برابر کړم سیروزې له ټیک ده زه سیروزې له ختم نبوت زنده باد زه د سیروزه او ستاسو د دې طرف والا شب جمعې که شب اتواري په زوره ووایم څه شی اوس دا راته ووایه شب اتوار ته به څوک ځي چې د لاس اوچت کې شب اتوار له به کم کسان ځي لاس اوچت کې دا چې چا لاس پورته کړ دته خو یو ټکي کومه صبر وکړه اوس مه اوچتوه دا چا لاس نه دی پورته کړ دته وایم چې ته د اتوار دا شپه په کور کې تېره کړې نه څه توره به وکړې ما ته معلوم نه خو یو شپه ده نو په مرکز کې کوه مساجد مدارس آباد کو سټوډنټان ته پبجي پری فایر لای لډو دا د ایجوکیشن تباهي ده کم سټوډنټان چې د موبایل کم کوي ګیمونه کوي ټیچر پروفیسر بدلته موجود وي استادان ټیچران اساتذه کرام کم سټوډنټان د موبایل ګیمونه کوي هوم ورک نشي کولی ټیوشن نشي کولی د موبایل ګیمونو وال نه د مستقبل ډاکټر نشي جوړېدی انجینیر نشي جوړېدی ساینسدان نشي جوړېدی د پاک آرمی کرنل جرنل میجر برگیډیر تی نشي جوړېدی د خیبر پښتونخوا د پولیس اور د اف سی ایس پی ډي اف سی ډي پی او آی جی پی تی نشي جوړېدی د موبایل د ګیمونو به توبه وباسو د چا توبه ده بس نن ختم کې دا مرداري ختمه کې د جماعتونو مزم ختمه کړه د فرض مونځ نه مخکې به پار جماعت کې او د فرض مونځ نه بعد د نوجوانان به قرآن مجیدونه راغستي او په ضد به ختمونه کول یو بل سره په سیالۍ به ختمونه کول یو به 15 ختمونه مې وکړه شپږم ختم روان دی شپږ مې وکړه 15 اووم ختم مې شروع کړي دا پیزاوه که نه وه د دې موبایل د وجې هغه ختمونه شته هر سړی موبایل راغستی څوک یې بره پوځي او څوک یې ښکته پوځه او ښکته بره او ښکته ته پکې ته څه ګوري دې کې څه دي انجرود دی پکې دا تباهي ده ما ته یو کس چې مفتي صاحب زه خو یوټیوب هم نه کوم فیسبوک هم نه کوم ټویټر هم نه کوم پری فایر هم نه کوم لای لډو پبجي هم نه کوم ما ته چې مفتي صاحب زه خو غټ موبایل نه لرم ټچ موبایل ما سره چوټا موبایل ہے ما سره وړوکی موبایل دی ساده ما ته پته ده ته په ساده موبایل کې ماران جنګوي لکه د مار انګریزانو کار کړی دی دا وړوکی موبایل والا مولوي صاحب ځان ته بزرګ ونه وي او وړوکی موبایل کې مغه مار هغه ټکي سره لګي او تاویږي اور کړنج خیرن بچیا ته کړنج ته راغلی دا تباهي ده د ایجوکیشن دا د تعلیم تباهي ده د ایجوکیشن د سکول کالج د سټوډنټ د لایف د دفاع دپاره د موبایل د ګیمونو به توبه کوي انشاءالله ګیم کوه هغه ګیم کوه چې هغې کې ورزشي ایکسرسایز والا ګیم کوه هغې کوه زمونږ قومي کھیل کم یو دی
پاکستان والا جواب راکړي قومي کیل په زوره وایي قومي کیل دا څه پکې جوړ د انډیا ماجر راغلی دی مودي خپلوان هم پکې شته قومي کیل هاکی کوا فټبال کوا کبډي کوا سخې کوا پیټو کوا کرکټ کوا زه الحمدلله کرکټ کوم د چا د کسته مولا صاحب صاحب زه پلیر یم د کرکټ ښه او کنه راځي ټورنمنټ وکړو 2020 راځه زه پلیر یم د کرکټ هغه کرکټ کې ورزش دی خو بیٹنگ نہ کم خواہ آل راؤنڈر نے بیٹنگ نہ کم سر جی معذرت کے ساتھ بیٹ نے تھوڑا پاکستان میں کام خراب کیا ہے بالنگ کم اپا بالنگ کی چینجا پیس کم سپینر چینجا پیس آگا گیم کو چاگی کی وردشی دا موبیل گیم نہ بائیکاٹو کے خرافات نہ بائیکاٹو کے اپا پینزوش پو کی چا عبادتو کے جنت پہ واجب شو 15 شعبان شپا دا وڑو کی اختر شپا 13 شپا کرا روانہ دا اور اتم ذی الحجہ نہم ذی الحجہ لسم ذی الحجہ اتم نہم لسم دارا روان دی که تیرے شوی پا دی 15 شپو کے چا عبادت وک جنت پہ واجب شو اتم ذی الحجہ لیلت الترویحہ نہم ذی الحجہ لیلت العرفہ سبا یوم عرفہ پا لسم دا غٹ اختر شپا پا دی 15 ما پا ٹکسلا کی بیان کو دا اختر شپیت دا خاریو والا دا پنجاب والا دی وطا چاند رات ہوئی چیشے چاند رات پا چاند رات کی بیا سی بیا شاپنگ سنٹر دی چکر سیرون دی اگر اعتکاف والا اگر تراو والا معذرت کے ساتھ توجہ ختمون والا درسون والا بیا موٹر سیکل دا غوگنانی ولی او پا چاند رات کے ڈر دا موٹر سیکل او شاپنگ سنٹر دی دا اختر شپا قاعدہ دا اسلامی ترتیب کی شپا مخ کی رازی ورز بات کی رازی دا جمعہ شپا مخ کی دا جمعہ ورز بات کی دا اختر شپا مخ کی دا اختر ورز بات کی اکم شپا چی شپی تابع دا ورزی دی چی کم ورز دا عبادت دا اگا شپم دا عبادت دا چی دا اختر ورز دا عبادت دا اوہ دا اختر شپم دا اختر شپا پخوا دی اجی سیب مشران تا پتا دا پخوا چی بسوک اعتکاف تا کی ناست آگا با دا اختر پا سبایی را پاسی دا سیدہ کنه دا اختر شپا بیم دا اعتکاف پا دا اختر دا شپی سنت اعتکاف سر تعلق نشتا دا اختر میاش اولی دلشوا سنت اعتکاف ختم خو پخوانی مشرانو با دا اختر شپم پا اعتکاف کیوا اس اگا اعتکاف والا شتا ناس تی کنه دی ناس ما تا وقت کی دے خپا کی گیا ما او که خپا شوی نزو چی شاوک ما ایسے بیان کهو یو کسوی چه زه خپا کیگم ما تی سل خپا شوی دی تا دی پاکی 101 سنچرین میں خبر آوانا والا چکا توجہ اگر اعتکافونو تا چه ناس تی پا دویم نا وقتی او دا اعتکاف دا زینب سر را بار کی اکشمکشی چه میاشتاو که نشتا کنا دویم غوگی خی او دا اعتکاف دا پنجره دا پردو سادر نا بسر را بار کی امام تا بوازو کی چه اعلان وشا اعلان خپا که مولیان وددی اعلان نکی نکی یو کال پوری با اعلان نکی کین استا اعتکاف یو کال دی پا دوست خارخ لگی دلی دی اعلان وشا نیکی اعلان خدا شپا تیر کم دا اختر شپا با شاپنگ سنٹر تا نزو دا چا دانیت تی انشاءاللہ بازار تا بنزو اور ہوائری پائرنگ سوک پٹاخی خلاصی معشومان سا چل دی روجہ مو تختولا دا ڈزی چکای روجہ مو تختولا وایا کنا پا روجہ خوشحالا شو چه روجہ ختم شوا پا دیر ڈزی کوئے پا دیر ڈزی تاسو تو رو کرشا ڈزی کے پا اختر پشبہ ہوائری پائرنگ دا قانوناً جرم دی اوہ ہوائری پائرنگ قانوناً جرم دی اور پا شریعت کی ہوائری پائرنگ دا ناروا دی ناروا پختانہ چه زوی پیدا شو ڈزی کوئی توجہ دا خوشحال اظہار با دا شریعت مطابق کو دا سا مطابق پختانو چه زوی او پا جاہلیت کی پا زوی خوشحالی کولی او لور بے جوندے خوالا پختانو کمی گئے ما ممکن سو گزارشتا دا پختانو چه زوی پیدا شی اغا زنانا چه مسئلہ نپیجنی تسبیح نپیجنی قرآن نپیجنی او دا چه زوی پیدا شی نسوی یا پلان خی خزا بیمارا نوا اللہ نر پرزند ورک نر پرزند او کده چالور پیدا شوا تاسو تاسو آئی کده چالور پیدا شوا نسوی یا غزنانا نوا زا بس خشوا شکر دی بس خشوا اگا صرف خشوا
هغه لور والا جوړه شوه صحتیابه شوه بس ټیک ده چې ښه شوه لکه په لور خوشحالي نه کوي او زړه ته تسلي ورکوي وایي شکر وباسه چې د انسان نه انسان پیدا شي چې پیشو نه ده پیدا پیشو دا ظلم نه دی ته په لور نه خوشحالېږي او په زوی باندې خوشحالي کوې او دا بعضې بوډاګانې ښځې نه چې د چا لور پیدا شي نه بلې ته څه وایي هغه پلانکی له خو الله تعالی شرم ورکړه شرم دې زمرکټې ته وایي ته هم د چا شرم نه شرم شرم زما نبی فرمایل بناتو مدرسو والا ته وایم من ابتلیا بشیء من البنات چاله چې الله لوریانې ورکړي کم کس چې الله په لوریانو کې من ابتلیا کم کس چې الله په لوریانو کې مبتلا کو او د خیبر پښتونخوا پښتون مسلمانه لوریانو والا ته مبارکباد وایم خویندو والا ته مبارکباد وایم خورزو والا ته مبارکباد وایم لوریانو والا ته مبارکباد ریرو والا مبارکم شئی پیغمبر نے فرمایا من ابتلیا بشیء من البنات چاته چې الله لوریانې ورکړي د لوریانو تربیت یې وکړو لوریانې رسخت کړي واده یې کړي وایي دا د لور تربیت کوونکي والدین میرے نبی نے فرمایا وایي دا د لور تربیت کوونکي والدین به په جنت کې ما سره داسې یو ځای څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي محبت سره وایي سبحان الله اوچت آواز وایي سبحان الله حاجي صاحب د لسو زامن نه مفتیان جوړ کا دا فضیلت پې نشته د لسو زامن نه ډاکټران جوړ کا دا فضیلت پې نشته دا فضیلت د یوې لور په تربیت باندې د خاتم الانبیا پړوس او گاون به درته نصیب کیږي په لوریانو به خوشحالي کوو که نه به کوو که نه به کوو او چې د زوی تربیت کوو د لوریانو تربیت کوو که نه به کوو د زوی تربیت وکړه حاجي صاحب د لور تربیت وکړه حیا ورته وښیه وفا ورته وښیه پرده ورته وښیه اور توجه زمونږ زنانه پرده کوي که نه کوي بورکې شته که نشته هر یو قیمتي څیز خلک پټ ساتي سونه ښکاروي که په ډبي کې کیله ښکاروي که په چمړه کې بند دی خپل کور کې بند دي هر قیمتي څیز خلک په صندوق کې ږدي ډاکومنټس اسناد سټامپ پیپر ستا سرټیفیکیټ ستا سروس بک ستا د نوکرۍ کاغذونه قیمتي څیز خلک په صندوق کې ږدي څه کې ږدي وایي څه کې ږدي اور ستاسو په دې کلي کې بیلچې او کودالې څوک په صندوق کې ږدي وایه که نه ږدي دا ولې دا بیلچې او کودالې قیمتي نه ده قیمتي خلک په صندوق کې ږدي په اسلام کې زنانه قیمتي دي نو قیمتي خلک پټه ساتي قیمتي په پرده کې ساتي اسلام کې زنانه قیمتي ده ووایي په اسلام کې زنانه نو قیمتي څیز خلک ښکاره ږدي که پټه او دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده دا شعر زده که دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده د پښتنو بیبیانو دا خوښه ده پښتنو بیبیانو څادرې په سرې که بورکې په سرې بورکه کې پرده ده نو زنانو خیال وساتو او د ختم نبوت دفاع کوو به انشاءالله او درسونه به عام کوو او اولاد بچو نه به عالمان څوک جوړوي عالمان حافظان غواړئ که نه غواړئ څوک غواړئ اوس صبر دا فارموله واخلې عالم به څنګه ستاسو کور ته راځي ته وایې غواړو کور ته عالم راشي حافظ واجي صاحب چې په کم څیز مال خرچ کې کور ته راځي په ټماټرو مال خرچ کا کور ته به ټماټر راشي په پیازو باندې مال خرچ کا کور ته به پیاز راشي په الوګانو مال خرچ کا کور ته به الوګان راشي په عالمانو باندې مال خرچ کا کور ته به عالمان راشي په حافظانو مال خرچ کا کور ته به حافظان پښتانه په ټماټرو ټیپرو مال خرچ کوي په مولا خرچ نه کوي ما ته یو کس وایي چې په جومات مې 5 लाख روپۍ لګولي او 1 लाख مې امام له ورکړي چرې بري دپاره مولانا صاحب 1 लाख روپۍ چا درکړي که نه هغه په مسجد خرچ کوي په مولا خرچ نه کوي دا سټایل د ابولهب دی د چا دی تاسو خو ابولهب پېژنئ که نه هغه پخواني یادومه ابولهب په مسجد خرچ کو په امام مسجد خرچ نه کو نن هم هغه خلک شته
مسجد سره مینه کوي د مولا نه نفرت کوي علم دې خوښ دی مولا نه دې نفرت دی قرآن دې خوښ دی قاري نه دی نفرت دی منبر دې خوښ دی منبر والا نه دی نفرت دی مصله دې خوښه ده مصلې والا نه دی نفرت دی دا سټایل د ابولهب دی او چا چې په مسجد خرچ کو او د مسجد په مولا یې خرچ کو دا ټول کائنات هغه ته ابوبکر صدیق وایي رضی الله عنه ابوبکر صدیق بس وی توجه درې جملې بس ابوبکر صدیق وی مال دې زما وي خرچ دې په رسول الله وي ووایه که نه یو پښتون دې داسې وایي چې مال دې زما وي خرچ دې په مولا ما ته پته ده داسې نشي ویلی ته وایې چې مال دې زما وي خرچ دې په دوکاني مال دې زما وي خرچ دې په مارکیټي مال دې زما وي خرچ دې په پلازۍ مال دې زما وي خرچ دې په پراپرټۍ مال دې زما وي خرچ دې په بارګین مال دې زما وي خرچ دې په پټي مال دې زما وي خرچ دې په کټي مال دې زما وي او خرچ دې په مای زما مال په ما دې خرچ ابوبکر صدیق وی مال دې زما وي خرچ دې په رسول الله او دویمه جمله څه وي ابوبکر صدیق ویل لور دې زما وي الله اکبر لور دې زما وي په نکاح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عالم له دې لور ورکړه نو دا عالم زوم شو څه شو ټول وایي څه شو زوم چې عالم له دې لور ورکړه کاکا دا عالم دې زوم شو نو کور ته به عالم راشي که نه نور په کومه طریقه عالم غواړي په کومه فارموله د توخې ماله خو بل چل نه راځي مولا له کار سمومه خو که توجه دې برابري توجه ته لور چاله ورکې پښتونه ته ټر له لور ورکې ټر پیژنې स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स खाली जगह पुर कीजिए डैश 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 ته ټر له لور ورکې نو کور ته دې ټر راځي اور درېمه خبر ابوبکر څه ویلي توجه رضی الله عنه ابوبکر صدیق نے فرمایا وی سترګې دې زما وي الله اکبر ابوبکر صدیق وی سترګې دې زما وي دیدار دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او پښتون څه وایي پښتون وایي سترګې دې زما وي دیدار دې د ډبل زیرو وي زه خو دې د پوندو نه پېژنم ما ته خو معلوم یې چې ته چې څه سرچ کوې ته څه ګورې په ټیک ټاک کې ته په فیسبک کې څه ګورې په یوټیوب کې ما ته معلوم نه توجه دیو جن مساجد مدارس مراکز حافظان به جوړو حافظان ما په نیو چاکره کې بیان وکړ حافظ به څو کسان جنت ته بوځي څو ووایه استاد د کلي ملک صاحب به څو کسان بوځي ملک صاحب شته که نشته ملک صاحب نواب صاحب به څو کسان بوځي صدر صاحب وزیر صاحب سخاچټ صاحب کوتک صاحب توجه د قرآن حافظ ما په نیو چاکره پینډه کې بیان وکړ پنجابیان زموږ ملګري هغه د سرګودي ما ته پوه نه کوي کور ته لاړم وایي ښځې ته مې چې دوه بچي دي یو به سکول ته ولیکو چې ډاکټر شي که نه انجینیر ضرورت ته دې هم د بیماران کېږو خلک هم په چړو چاکوان وایي په ځان پوهېږي نه توجه اور دا بل زوی به مدرسې ته لاړ شي دا بل زوی به مدرسې ته لاړ شي دا به حافظ شي د لسو کسانو کار به وشي ما ته چې مفتي صاحب ښځې خو را سره جګړه وکړه ما ولې وایي ښځې راته چې د یو نه به حافظ نه جوړو د دواړو نه به حافظان جوړو ووایه سبحان الله وایي ما ښځې ته چې ولې وایي ښځې راته چې دا یو حافظ شي دا یو زوی به تا جنت ته بوځي ستا مور او پلار به جنت ته بوځي او ستا ورونه او خویندې به جنت ته بوځي وایي ښځې راته وي زما مور او پلار هغه به ستا پلار بوځي زما مور پلار به څوک بوځي تا خو یو نه حافظ جوړ کړ د خپل مور پلار غم خو دې وکړ وایي ښځې راته چې یو نه دواړه ما ته مفتي صاحب د خپلې ښځې په جذبه مې دواړه بچي مې حفظ دپاره داخل کړه د اختر په 10مه ورځ زمونږ د دیوبند په مدرسو کې وفاق المدارس سره الحاق خپل بچي به په مدرسو کې داخلوي انشاءالله عالمان حافظان جوړو به انشاءالله د ختم نبوت دفاع به څوک کوي ختم نبوت دفاع کوو به انشاءالله ناموس رسالت دفاع کوو به انشاءالله یا په ځان خرچ دی یا په مسجد خرچ دی یا په مدرسه یا په خپل ذات خرچ دی یا په ذات مصطفی خرچ دی که د جان قرباني راغله په خپل پیغمبر په ختم نبوت به څوک ځان قرباني کوي
لاسونه پورته کړئ څوک څوک به ځان قرباني کوي انشاءالله داسې لاسونه وښودئ ځان به قرباني کوي انشاءالله ځان به قرباني کوي انشاءالله مال به قرباني کوي انشاءالله د خپل پیغمبر عزت به ګټو انشاءالله ختم نبوت به ګټو انشاءالله ناموس رسالت ګټو به انشاءالله عقیده به ګټو انشاءالله ګټو به انشاءالله ګټو به انشاءالله توجه دې وجه مساجد مدارس تبلیغی مراکز خانقاهونه آبادو او مشري مولا سره مزه کوي چا سره ما ته بل یو کس چې مولا په سیاست څه کوي نه ما ورته اجړا په سیاست څه کوي اجړا سیاست کولی شي مولا نشي کولی توجه مفتي صاحب ته راشه دې کرسۍ کښېنه یو منټ شابه زر کښېنه صبر توجه زر راپورته زر ټایم نشته الله جاز روان دی راتاو شه ته دې کرسۍ کښېنه دته لږ متوجه شه ډبل توجه دا په دې کرسۍ کې مزه کوي داسې کښېنه خو کله یو لاس دلته کښې واغځه وایه دا په دې کرسۍ کې مزه کوي که نه کوي کرسۍ ده سره مزه کوي چې داسې ناست دی کرسۍ الوګان له نه دي جوړې الوګانو له توجه ما ته یو کس چاله راشه که نه مولانا ساج صاحب راشه ته چېرته لاړې ما ته یو کس چې مولیان کرسۍ غواړي ما ورته ولې مولا په کرسۍ نشي کېناستي د مولا کوناټي د اوسپنې نه جوړ دي ته داسې نرم پوسې حلواګانې خو مونږ وخوړې مونږ مولیانو تبلیغیانو د مجاهدینو پیرانو د حلواګانو تباهي وکړه ستا خو شوګر دی ظالمه په تا خو حلوا هم بنده ده شوګر والا حلوا خوړی شي دا ګز او دا ګمبت او دا میدان په تا خو مالګه هم بنده ده چسکې مونږ ټولې واغستې دې وجه نه مساجد مدارس آباد کو خرافات نه بایکاټ وکړو پکار دی که نه دی پکار سرګټ پرېږدی نسوار پرېږدی نسوار زمونږ مولیان هم فتوی ورکړې معذرت کے ساتھ مفتی صاحب نسوار مباح ہے چې ستا دومره شوق دی فتوی سره ورکې 32 غاښونه دي 32 چونډې ولګوه په توجه سره زم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکیږي نسوارو سره خوله ګنده کیږي نسوارو سره خوله ټول نسوارو سره خوله ماشومانو سټوډنټس مشران نه وایي نسوارو سره خوله مشران نه وایي خوله بنده ده نسوارو سره خوله دی یې ځکه نه وایي حاجي صاحب دی سره په جیب کې اوس هم پراته دي دی سره بوجۍ پرته ده نسوار زه 2 مولیان منم بس په نسوارو کې یو حسن جان شهید رحمت الله علیه اوس ورته څوک مولا رسیدي شي حسن جان شهید فرمایل وایي نسواریان خوله کې چې کم شیک دي وایي پیله د نسواري نه نفرت ښځه کوي ښځه ته چې لرکه دا خوله دې بوی تې راځي توجه اور دارالعلوم حقانیه کې دیوبند ثاني کې دیر باباجي ټول وایي زمونږ پیر باباجي دیر باباجي مفتی صاحب دیر باباجي به فرمایل وایي نسواریان په خوله کې هغه شی واچوي ما یخرجو من دبر الدجاجه وایي چرګه چې د خپل دبر نه کم شی راغورځوي ولې نه پوهېږي وایي چرګه چې د خپل ما یخرجو من دبر الدجاجه او کم کتاب کې راغلی چې نسوار به دلته تشریف فرما کېږي وټ از دس نسوار دلته ږدي دا نسوار که دومره قیمتي شی ده دلته یې مږ ده حلوا تې جوړه که مرکز ته ورسوه مرکز ته ما په رونق شادي حال کې بیان کوه حاجي صاحب ما شادي حال منیجر ته وی وایم دا ډیشونه دي ما یې پښتنو ته پکې په پلیټونو کې نسوار هم کېږده چې یو پلیټ پکې د نسوار وي نسوار او هغه شنه نسوار یو پرته دا خوله ده سرګټ نسوار پرېږدی که نه پرېږدی دا لوډ سپیکر کار کوي بار اواز ځي کم پلار چې زوی له پیسې ورکړي ورشه بچې ما له سرګټ راوړه دا پلار د بچي مستقبل جوړوي که تباه کوي ووایه زما بیان اصلاح معاشره ده جوړوي که تباه کوي او دا ماشوم چې بار بار سرګټ راوړي او دا مشران د دې کشرانو په مخ کې چرس او پوډر او سرګټ څکي زما د پاکستان د مستقبل به د دې سرګټ نسوارو چرسو نه نفرت پیدا کی که محبت به پیدا کی کیا میسج دے رہے ہو معاشرے کو زما مستقبل ته څه میسج ورکې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري توجه او کني نه یو آپشن وایم دا څومره ماشومان چې ناست سټوډنټس سیم زه چې څنګه وایم ما سره هغه شانتې وایې په اوچت اواز وایې
اے زمونږ مشرانو په دې اواز کې غصه پیدا کې وای اے زمونږ مشرانو په زوره اے زمونږ مشرانو په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ اے زمونږ مشرانو په مونږ باندې نسوار مه راوړئ اے زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مه څکئ تاسو صرف سرګټ څکئ وایه وی سبا به مونږ چرس هم څکو پاسې دې ماشومان له جواب ورکړئ دوی سبا چرس شروع کوي پاسه زما مستقبل تباه کې زما د پریمری د میډل د های د سټوډنټ لایف تباه کې پلار چې سرګټي بچې به سرګټ سي که نه بس کې وایه پلار چې نسواري بچې به نسواري یي که نه به یې وایه په دې مستقبل رحم وکړه زما په دې ماشومان رحم وکړه بس کې دا چونډې مونډې هم ختمې کې مسواک اخلی که نسوار ووایه مسواک غورځوې که نسوار څه غورځوې ورشه هغه ګنمین څه شي ګیټ بند کړه زه هم تالاشي اخلم پخوا چې باجي صاحب پښتانه جومات ته راتله نسوار به یې چېرته کېښوده کېړو کې سپلو کې پیزار کې چپلو کې بار او نن زما پښتون سره د نسوارو تشریف راوړی دی ستا نیکه نسوار جومات ته نه راوړي ستا پلار پښتون مونږ ته راغلی الله اکبر یو لاس په جیب پروت دی الله نسوار څوک پټ نه کړي ته نسوار ګټې توجه لاست آپشن اخیری بس کورونو ته آواز ځي که نه ځي چې زما آواز کور ته لاړ شي که نه بیا ورپسې انشاءالله تاسو هم کورونو ته لاړ شئ چې پته مو لګي درته یې غوسه کومه ای خواتین اسلام د مسجد اقصا نه غیر چاپیره د سروډن غیور باحیا باپرده خواتین اسلام مستورات زنانو چې د چا سړي سرګټ نسوار کوي چرس او پوډر کوي پبجي کوي پری فایر لایو لډو کوي زنانو د خپلو سړو سره مکمل لاک ډاون وکړئ چې د کور د طرف نه در باندې راټیټه کم اوس کار ټیک شو ما ته پته ده د پولیس نه نه یاریږي د مولا نه نه یاریږي پښتونه ښځې نه یاریږي دا دروند پښتون نه دا بریتور په ده چې ښځه لږه کور کې غوسه وکړي دی ورته ټینشن ولاړي غلام حاضر ہے غلام د ښځې د جواب نه او دا ښځې چې کور کې برابر کړي بیا به راشي امام ته به وایي چې امام صاحب په دوه درې منځونو کې بیا نه وي غیر حاضر وي چیرته وي ما امام صاحب کالام ته تللي سنوپه الله په واوره برف کې خوایده راخوایده ولې د ملا زړه مزې نه غواړي زړه مزې غواړي مولي صاحب که نه غواړي او که نه غواړي توجه او دا کم سړی چې په جومات کې مولي صاحب ته امامانو ته وایم دا کم سړی چې په مسجد کې امام ته نیغ کېږي دا سړی ټیک کور کې ښځې والي دا ښځې ډبولي او مولا خو کچه ځای دی د مولا قیمت نشته د ټماټرو قیمت شته توجه بیا به راشي امام ته به برندېږي اوس خو موږ مولیان خبر شو که نه چې په جومات کې غوسه هغه څوک کوي چې چا والي ټول وایي چې چا والي وایي چې چا والي ها اوس که چېرته ښځې کار کړي او خاوند یې برابر کړي موږ مولیان خبر شو اوس ده به والم خوړلي خو موږ ته خو پته ولګېده دی به څه وایي چې استاد جي کور خیریت دی او وایي دا اوږه مې درد کوي دا تکبیر لاله راتلمه توجه دی وایي مساجد مدارس به آبادو علماو قدر به کوو او انشاءالله دا چرس نسوار سرګړ پبجي پری فایر په رضا پرېږدی که په زوره ووایه او که څوک وایي چې په زوره نه پرېږدم نو صبر وکړه انشاءالله زما د مولا حکومت را روان دی انشاءالله العظیم بر افغانستان کې تور پټکي سره انقلاب راغی پاکستان کې د پیرانو تبلیغیانو سپینې پګړۍ سره انقلاب راغی او انشاءالله پاکستان کې زیړې پګړۍ سره انقلاب را روان دی انشاءالله العظیم دا خبرې واضح او ښکاره دي خفه کېږه ما چې زی مولا له به راځي چې زی او ته مولا څه کړي دي مولا دله نکاح تړلې ده دا چې ته کور نه راوځې بریتونه غوړ کړي او ته چې میں نے تیر مارا تیر جو تم نے تیر مارا دا په مزو مخته کړیم دی مولای دا مولا که نه تا والله که زما نه ښځه لیدلې وه که تا دا بچي لیدلي وو دا د دې مولا برکت دی توجه ختم نبوت دفاع به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله